अस्सलाम वालेकुम। सजने चाहिए सावन जायज दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا د مو وړیکۍ خوري دای محمد حمزه نامی دغه د مونه دا سوال پښتنه وکړه چې د شجونه وشته چې پجمن چې پوت شي وشته زنه هغه وشته ولا جمع کو بیا هغه وشته خرڅوای شي کنه. نن سبا ډېر خلک داسته چې داسې وشته ولا جمع کو بیا یې خرڅ کو او قیمت خرڅیږي ها متشابه دي. شرعي طور پر دا وشته خرڅول جایز نه دي. شجونه یا د ساریونه وشته چې پجمنشه پوتشي سارج منجاوي پجمنشه وشته پوتشي بیا ولا جامه کو بیا خرڅوي خلق د شرعي طور پر خرڅول جایز نه دي، حرام دي. ولې چې انسان الله تعالی انتهایی محترم مکرم جوړ کړی دی، د انسان لوس خرڅول جایز نه دي، انسان پښه خرڅول جایز نه دي، انسان سترګې خرڅول جایز نه دي، انسان په جسم سے یو جزء خرڅول جایز نه دي. داسې د انسان سړی داسې د انسان نکینه خرڅول هم جایز نه دي، ولې چې دا د انسان جزء وي. انسان محترم الله تعالی جوړ کړی دی، د شریعت طور پر خرڅول جایز نه دي. الله تعالی تو سنه الله تعالی تو ته لوس پښې د ارسه امانت درکړي دي چې کیم الله تو ته امانت درکړي دي یغه الله طرفه اجازه نشته چې دغه سامان ته خرڅ کړي. اسو کې خرڅوي شرعي طور پر دا حرام دي، هغه په حرام دي. دغه نه علاوه ځنه خلک د پلاستیک سنه لګوي، پلاستیک جوړوي، یعنی د انسان اصلي سنه نه وي، هغه سنه خرڅول کول هغه شرعي طور پر جایز دي، خو د انسان اصلي سنه یا د شجنه اصلي سنه خرڅول شرعي طور پر جایز نه دي. دغه طریقه دادو چې هغه سنه شجنه یا سړی جامه کو بیا په وجه شي شاخ کو، ولې چې شجنه سنه ها پرداوي یو نه محرم سړی نظر په شجنه په سنه ها چې نه ولاږي، شرعي طور پر د سنه ها پردادو ځکه دا سنه خرڅول جایز نه دي، بلکې دا سنه په قردو چې ولا جامه کی بیا په وجه شي پټ شاخ کو په پټ شاخ کې، ولې چې نن سبا داسه خلک چې کاچوري شه دغه سمدینه غړي به ولا جمع کوي به خرڅوي پکور دادو چې دا شجنا سنه دا سنوره پټ دوشه خلې شاخ کو چې سوق انسان نه ور ورسي.